بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 20 نمبر درس دی او د قضاء حاجت آداب ان شاء الله نن شروع کیږي. او پرون پکې یو حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شو. نبی علیہ السلام فرمای چې انما انا لکم بمنزله الوالد، زستاسو د پلار په ځای باندې ما وعلمکم، زتاسو ته خیمه د ژوند تیرولو آداب چیرې تاسو په کومه طریقې سره خپل ژوند تیروي. نو په هغه کې د قضاء حاجت آداب بیا نبی علیہ السلام خودل چې کلم تاسو قضاء حاجت د پاره ځای نو یو خلری ځای قبله ته مخ کوي او م شاکوي او م په خلاص باندې استنجا کوي او دغه آداب خودل. نن به ان شاء الله هغه آدابو کې اولنې ادب به ان شاء الله مونږ نن وایو. وای ان معنا را چې یتباعد معنا لری کېدل، عن معنا د نه، اعین دا د عین جمع د عین سترګې ته وای او نظر تم ویلی شي. نو اعین یعنی نظرونو نه. الناس دا د انسان جمع ده، انسان یو کس ته وای، یو انسان ته وای، انسانان دوه ته وای او الناس ډیرو ته وای. نو دا الناس د خلکو د انسانانو حتی تر دې پورې چې لا نه یراه، یرا معنا د ویني، هو معنا د هغه، احد معنا د یو کس، و معنا د او، لا معنا د نه، یسمع معنا د اوري، صوت معنا د आवाज، ما معنا د هغه چې، یخرج معنا د راوزی، من معنا د نه او هو معنا د هغه، و معنا د او، لا معنا د نه، تو شم معنا د بویول، رائحتو معنا د بوی او هو معنا د هغه. اوس ورته وکیدو جی و ان يتباعد عن اعین الناس، د خلکو د سترګو نه د نظرونو نه لرې تلل، حتی لا یراه احد، حتی تر دې پورې چې لا یراه چې هغه څوک هم ونه ویني، احد معنا د هیڅ څوک، یو کس چې یو کس هم ونه ویني، ولا یسمع او نه واوري، صوت ما هغه आवाज، یخرج چې روزي منه د انسان نه کم چې د سماعتي وخت کې هوا سره کم आवाज روزي د انسان بدن نه، نو هغه یادای چې یاره دغه څوک وانه وري ځکه لرې ځای. ولا تشم او نه بوی کی رائحته د هغه د بدبوئی د انسان چې کوم او د سماعتي بدبوئی ده چې نه دا د دې هغه بوی په چا باندې ورشي. نو دې لپاره فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام آداب مخودل. او اوس دا نور آداب فقها لیکلي دي. وی کله چې تاسو او د سماعتي د پاره ځای نو دومره لرې ځای چې د خلکو د نظرونو نه په نظر باندې خلکو ته نه راځي، او حتی لا یراه احد چې څوک هم ونه ویني، ولا یسمع صوت ما یخرج منه ولا تشم رائحته، او نه ستاسو هغه د هوا आवाज څوک واوري او نه ستاسو او د سماعتي هغه بدبوئی په چا باندې ورشي چې څوک بوی نه کی. نو دا ادب اول نمبر و. دویم نمبر ادب کې فرمایي و ان معنا د ان یختار معنا د اختیارول، یعنی خوخول اختیارول، لقضاء لم معنا د پاره، قضا معنا د فارغیدل، حاجت معنا د حاجت او هی معنا د خپل، مکانن معنا د زی، یعنی دا یو زی چې وی انسان پاغه کې پاتې کېږي ځای، او لینا نرم ځای یادای، ٹھیک شو. او منخفضن معنا د چخکته وی، نیچه جگہ، لئن دې لپاره چې لا یتطاور نو چتیږي. دا اصل کې دی لئن، دا الله چې دی کنه دا اصل کې دا سریږي لئن، او دا لا چې دی کنه دا لا یتطاور دی، لا یتطاور، لا معنا ده نه. لئن دې لپاره چې لا یتطاور چې نو چتیږي، دې لپاره چې نو چتیږي، علیه په د باندې، یعنی د طرف ته، رشاش معنا د ساس کی، هغه او د سماعتي چې کم ساس کی وي هغه یادای، او بول چې دی ورکوټه او د سماعتي یادای. مونږ ورته پښتانه تشي میتیازي وایو یا وړي میتیازي، او چې کم غټ دغه ویجی هغه ته په اردو کې پاخانه وای او مونږ پښتانه ورته غټ او د سماعتي وایو. نو ورکوټه او د سماعتي ته بول وای،
ٹھیک شو جی رشاش البول د ورکوټ او د سماتی ساس کی نو دلته وی چې کم کس او د سماتی کوي هغه له پکار دی هغه د اختیار کی لقضاء حاجته د خپل او د سماتی د پاره مکانا یو داسې ځای لینا چې نرمم وي او منخفضا او چې ښکتم وي که انسان داسې ځای ته او د سماتي ته کیني چې د هغه مخې ته دا ځای ځمکه داسې اوچته وي نو چې هغه او د سماتی کوي نو هغه ټولې میتیازې به په ده باندې راځي او بېلمازه کېږي به نو دغې نه فرمایي چې تاسو داسې ځای ته کینئ چې ښکته یعنې اترایي طرف ته مخ کوئ چې ستاسو کوم او د سماتي چې ښکته ځي او نرم ځمکه باندې نرم ځمکه ګورئ چې هغه د سماتی څنګه ورته کیږي او هغه ځان ته جذب کوي نو دې دپاره وایي نرم ځای لأن دې دپاره چې لا یتطاور نه پاسي علیه نه اوچتېږي علیه په ده باندې رشاش البول او د سماتی ساس کی نو کم کس چې او د سماتی کوي وایي دله پکار دی چې نرم او داسې اترایي والا ځای دغه د خپل او د سماتی دپاره اختیار کی او دا دې دپاره اختیارول پکار دی چې د کم د او د سماتی هغه کم ساس کی راځي په انسان باندې چې دا په انسان نه راځي چې د دې نه دا محفوظه وي دریم نمبر ادب کې ښایي وایي ان یقول قبل دخوله فی بیت الخلاء ان معنی ده چې یقول وایي قبل معنی ده مخکې دخول معنی ده داخلېدل هی معنی ده هغه فی معنی ده کې بیت کور ته وایي خلا خالی مکان ته وایي خالی ځای ته هم وایي او باتروم ته هم وایي او بلکې او د سماتی ته هم وایي ښه جي چې کوم د انسان او د سماتی کوي پاخانه وغیره هغې ته هم خلا وایي نو وایي ان یقوله ویل پکار دی قبل دخوله د داخلېدو نه مخکې فی بیت الخلاء په بیت الخلا کې وایي بیت الخلا ته د داخلېدو نه مخکې ویل پکار دی څه ویل پکار دی اعوذ معنا ده زه پناه غواړم بالله د الله زه د الله سره پناه غواړم یعنی د الله په مدد سره زه پناه غواړم من الخبث خبث چې دی دا د خبیثتون جمع ده خبیثتون معنی ده یو شیطان او خبث معنی ده ډېر شیطانان خو دا د نران چې کوم شیطانان پکې وي د شیطانانو کې په شیاطینو کې سړي وي او ښځې وي نو دقه یادوي چې انسانان نه دا چې کوم شیطانان دي ابلیس د دغه چې کوم نسل دی نو من الخبث د نرانو شیطانانو نه والخبائث دا خبائث چې دی دا د خبیثتون جمع ده خبث د خبیثون جمع ده او خبائث چې دی دا د خبیثتون جمع ده نو واو معنی ده او خبائث معنی ده ښځې شیطانانې څنګه په انسانانو کې ښځې او سړي شته داسې په شیطانانو کې هم ښځې او سړي شته نو وایي چې کوم کس بیت الخلا ته داخلیږي هغه له پکار دی چې د الله د پناه په مدد سره د نرانو شیطانانو نه او د ښځو شیطانانو نه پناه وغواړي د الله پناه وغواړي د الله په حفاظت کې راشي د الله په پناه کې داخل شي د څه شي نه د شیطانانو نه که هغه نران وي او که ښځې وي دا چې کوم بیت الخلا وي باترومونه وغیره نو دا د دې شیطانانو محلات وي بنګلې وي دا شیطانان په دغه کې اوسیږي نو دې دپاره فرمایي کله چې تاسو داخلیږئ باتروم ته نو د هغې نه مخکې تاسو اعوذ بالله من الخبث والخبائث د دې دا دعاګانې مختلف راغلي دي بعض کتابونو کې راځي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او بعض کې دا راغلي دي اعوذ بالله من الخبث والخبائث نو دا دعاګانې ویل پکار دي جی والذي او کم کس چې یرید غواړي یعنی اراده وکړي قضاء حاجته د قضا معنی د فارغېدل او حاجت د خپل حاجته د خپل حاجت چې کم کس د قضاء حاجت اراده وکړي فی الصحراء په پټو کې فی معنی ده کې او صحرا پټو ته وایي بیابان صحرا ته وایي فی الصحراء په پټو کې فانه نو بېشکه هغه دی یأتي معنی اصل کې دا راځي خو دلته کې به د یأتي معنی مونږ وایو او دی وایي پړې ٹھیک شوه نو فی الصحراء فانه نو بېشکه هغه دی یأتي وایي بالتعوذ پناه غوښتلو سره عندما کم وخت چې یشمرو راغونډول شمر یشمرو معنی د راغونډول سیاب کپړو ته وایي هو معنی د خپلې
قبل مخکې کشف معنا د ښکاره کول، عورت معنا شرمګاله او هی معنا د خپله. نو دلته کې وایي والذي یرید کم کس چې اراده وکړي قضاء حاجته د قضاء حاجت فی الصحراء په پټو کې فانه یأتی نو بېشک هغه دې ووایي بالتعوذ تعوذ یعنی هغه دې په پناه وغواړي یعنی پناه غوښتلو سره دې هغه راځي یعنی هغه دې فانه نو بېشک هغه دې یأتی راځي بالتعوذ پناه غوښتلو سره یعنی د الله پناه دې غواړي د شیطانانو نه. عندما کم وخت چې یشمر راغونډی ثیابه خپلې کپړې قبل کشف عورته د خپل شرمګاه ښکاره کولو نه مخکې. نو هغه کم کس چې د قضای حاجت اراده وکړي چې یاره زه یعنی باترومونه نه او په پټو کې اودس ماتې کوي نو هغه دې تعوذ ووایي چې کم وخت دا کپړې راغونډی نو هغه وخت کې دی دا دعا ووایي اعوذ بالله من الخبث والخبائث د خپل پرتوغاښ کولولو نه مخکې دی دا دعا ووایي نو بیا دی اودس ماتې ته کیني. څلورم نمبر وایي ان معنا ده چې یدخلو داخلیږي فی معنا ده کې بیت کور ته وایي خلا خالی ځای ته وایي با معنا ده سره رجل خپې ته وایي هی معنا ده خپله یسرا ګسه خپه او وو معنا ده او یخرج معنا ده راوځي من معنا ده نه هو معنا ده هغه با معنا ده سره رجل معنا ده خپه او هی معنا ده خپله یمنا معنا ده خی. نو اوس دلته کې وایي ان یدخله چې څوک داخلیږي فی بیت الخلاء بیت الخلا ته باتروم ته نو برجله الیمنا نو هغه د په خپله ګسه خپه باندې داخل شي. باتروم ته چې داخلیږي نو اول به ګسه خپه باندې داخل شي. ویخرج چې روزي منه د دې باتروم نه برجله الیمنا نو په خپله ښي خپه باندې د روزي. باتروم ته چې ننوځي نو په ګسه خپه به ننوځي او چې واپس روزي نو په ښي خپه باندې به روزي او جومات ته چې ننوځي نو په ښي خپه به ننوځي او چې واپس روزي نو په ګسه خپه باندې به روزي واپس د جومات نه. او باتروم چې دی د جومات اولټ دی باتروم ته به په ګسه خپه ننوځي په ښي خپه باندې به روزي. نو دا موږ ته آداب بیان کړه. اول آداب موږ ته دا بیان کړو چې کله تاسو اودس ماتې اراده کوئ تاسو اودس ماتې کوئ نو دومره لرې ځئ چې تاسو هېڅ څوک هم ونه ویني او ستاسو چې کوم هغه اودس ماتې وخت کې کوم هوا خارجېدو سره کوم اواز پیدا کېږي چې هغه هم څوک وانه اوري او ستاسو د اودس ماتې هغه بدبوی هم په چا ورنه شي. او دویم نمبر کې وایي تاسو چې کله قضای حاجت کوئ اودس ماتې کوئ نو تاسو نرم او ښکته ځای کې اودس ماتې کوئ. وایي دا دې دپاره چې کوم د اودس ماتې هغه څاڅکي وي چې هغه په تاسو باندې نه راځي. بیا دریم نمبر کې وایي چې کوم کس بیت الخلا ته یعنې باتروم ته داخلیږي یا اودس ماتې ته کیني نو هغه له د کیناستو نه مخکې یا باتروم ته داخلېدو نه مخکې اعوذ بالله من الخبث والخبائث وایي چې زه د الله پناه غواړم د نر شیطانانو نه او د ښځو شیطانانو نه. بل نمبر وایي کله چې یو کس اراده وکړي چې یاره زه د قضای حاجت وکړم په پټو کې نو هغه له پکار دي چې هغه دې په تعوذ سره راشي یعنې هغه دې هغه ځای ته تعوذ سره لاړ شي چې کوم ځای کې اودس ماتې کوي وای کم وخت چې دا کپړې راغونډوي وای هغه وخت کې دا دعا وای اعوذ بالله من الخبث والخبائث دا تعوذ دی دعا ته وای اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ٹھیک شو جی. او یشمر معنا د راغونډۍ ثیابه خپلې کپړې قبل کشف عورته د خپلې عورت د ښکاره کولو یعنې د پرتوغاښ کولولو نه مخکې د بیا دا دعا ووایي نو بیا د پرتوغاښ کولو کې اودس ماتې ته دې کښېني. څلورم نمبر کې وایي کله چې یو کس بیت الخلا ته داخلیږي نو هغه د په خپله ګسه خپه باندې داخل شي او چې کله بیت الخلا باتروم نه راوځي اودس ماتې نه راځي نو بیا دې په ښي خپه باندې بهر راوځي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.